کړي خدای نه وي زه به الله ته دلیل څه پیش کوم زمونږ د ډکي صادق صاحب د 404 زمونږ په خوا کې اوسېدل دی ډکي صادق صاحب لوی سړی دیوبند پادري حسین احمد مدني رحمت الله شاګردانو کې د اهل باطل چې کوم دي سختري خلاف هغه شوی چې کوم دی نو د ایوب جان بدون رحمت الله علیه سره او د دالوي سرحد کې کور ته راغی واپس چې شو ته وکتل بس دغه پسې راواغستل کاڼې پسې راواغستو چې ویشتو دا سړی ولا مات کو سري دي کرامات سري مینې کرامات کړل یو کس ورته استاد دا څه کې سابق صاحب دا څه کې سري مینې کرامات کوي نو یو سابق صاحب چې کوم دی نو جړل او سترګې نه وختي روان وي وایي چې د قیامت په میدان باندې ما نه الله تپوس کو چې ستا د ازبر ما قرآن ته ولې کېنه نه دی کېنه وایي زه به الله ما چې کوم دی پر حساب باندې یې را باندې کړي دا قرآن نه راغلی وایي داسې دی قرآن ته کېنه وایي داسې د الله کلام ته کېنه وایي د سکول دپاره ټایم شته د فزیکس دپاره ټایم شته د میتھمیټکس دپاره ټایم شته د بیالوجي دپاره ټایم شته د فزیکس دپاره ټایم شته د مشاګانو دپاره ټایم شته خو د امت مسلمه دپاره که ټایم نشته نو د الله د قرآن دپاره نشته همون چې وار خورو همون چې ډبول خورو دا زموږ چې وینې روانې دا موږ چې قطره قطره کېږو دا په دنیا باندې چې په مونږ باندې چې کوم د وینې روانې وجه سره و زمانې میں معزز کے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو مونږ قرآن پرېښود الله کلام پرېښود مدرسې والا نن مدرسې تاسو پروګرام جوړ دی د څه لپاره یې جوړ کړی دې دپاره چې خدای ته وګورئ اولاد راولېږي خدای ته وګورئ خپل بچي راوګورئ ووایئ په ایمان باندې تاسو ټول چې کوم دی نو مکمل پوهه خلق ناست دی علم سره وابسته خلق ناست دی د قیامت په میدان به الله د ام د بی د پی ایچ ډي د الی البیت تپوس کوي که د قرآن ووایئ په ایمان باندې ځئ ووایئ په ایمان باندې د ام به تپوس کوي که د قرآن د پی ایچ ډي به تپوس کوي د قرآن ام خلاف نه یم ښه تاسو داسې نه ما پخپله کړی هر څه مې کړي تاسو پخپله تعلیم دې خلاف نه یم خو زه دا وایم چې دا ام والا د قرآن نه ولې جدا شي دا بی والا د قرآن نه ولې جدا شي دا پی ایچ ډي والا د قرآن نه ولې جدا شي ولې که دا ام والا په غټه کرسۍ باندې ناست دی د قرآن مې چې کوم دی نو لري دا به رشوت اخلي دا به سود کوي دا به چې کوم دی د مسلمان د مؤمن دا غوښې او د مسلمان او د مؤمن د اینه به څکي او که دی د قرآن نه واقف نو په غټه عهده کېږي چې اسلام ویلی دي اسلام وی د ترقۍ په لار کې رکاوټ دی دا کم سړي ویلي دا د ځانه فلسفه ده دا د ځانه فلسفه ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الله تعالی فرمایي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو قوت شامل قوت نه کېره ده په عموم باندې دلالت کوي ته په کم رنګ کافر راځي په قوت ورته راشه په ساينس راځي په ټیچینګ راځي په سټوډنټي باندې راځي په جان راځي په توره راځي هغه چې کوم دی په میزایل باندې راځي په قرآن وته مسلمان تم راشه قرآن دا وایي چې ته تا قرآن قوت حاصل کا خدای دې ته نه دی ویلي چې خیر دې قوت خو حاصلې خو د اسلام چې کوم دی مخالف جوړ شه اوس ته راته دا ووایه قسم په خدای په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه چې کوم دی د الله د دین خورونکي طبقه چې کوم دی د تبلیغیان دي دیو که نه دی راغلی دیو که نه دی راغلی څه ګناه یې کړی چې کوم دی په سواد کې د تبلیغ اجتماعي بنده کول کور یې چا وران کړی لارې بنده کړې ده جلوس یې ایستلی دی چا دې نقصان رسولی دی سیاحینو ته لاره کولاو سیاحین ته وایي راځئ سیلونه کوئ او زما د قرآن طالب ته او زما هغه بستر والی ته چې هغه غریب چې کوم دی د اپریټۍ په ځنګلونو کې الله الله کوي او ګرځي هغه ته تا چې کوم دی لاره بنده کړه دا تا اجتماع بنده کړه ولې دې دا چړاګانې دلته بندې کړې ولې د شپې چې کوم دی سپین ږیرو لاسونه به نیولي الله ته به ژړل الله په ملک رحم وکړه الله په وطن رحم وکړه الله زموږ وبا لرې کړه الله زموږ تکلیف لرې کړه تا دې سپین ږیرو دا چړاګانې ولې بندې کړې تا دې مسلمانانو د الله الله دا وینا ولې بنده کړه تا چې کوم دی ذکرونه دا بیتس ولې بند کړه تا د الله تعالی خبرې کول ولې بند کړل دا زموږ د اسلام نه بغاوت دی بغاوت د قرآن نه بغاوت دی که نه هم تعلیم مختلفې ګورئ نه دې سټوډنټ کوي هغه نه چې کوم دی پاسې نه راغله ولې بنده کړه څه ګناه یې کړې ده چا به خیر نه پاسولې قسم په خدای ا د مورونو وي تبلیغات کوي خو به گزاره ورکو دی وي سبحان الله دریم ګلانو کو دی وي سبحان الله هغه کې په سلام گزاره داخله وواله نو خیر سلام کو به دی وي پرې دیو کې خدای سبحان الله ولې باندې ګناه څه عرض دار موږ قرآن دی موږ الله تعالی کلام دی کاکا جانا یو پلار چې کوم نه نسوي هسپتال ته بوتلو اخیری حالات شو چې اخیری حالات شو هسپتال والے ته ویل دا مري ډاکټرانو ته ویل کور کې وخت تیر کې دلته بستر چې کوم دی بستر دې په بیل نیولې ده هغه اصل دغه ختم دی لږ وخت پاتې دی
پلارم پوه شو زوی یې راوسته چې زه یې کله راوتلو نو زوی خو تعلیم یافته و ګریجویټ و د بار ملکونو نه فاضل و پلار نه پوښتنه پلارم نه وي بچې کور کې به دوایانې خورې راځي چې ځو هسپتال دی چې کوم دی خصمانه ګرانه هلته بیبي دي ده خویندې دي او خپلوان دي هلته به وي هغه ګریجویټ و پوښتنه یې شروع کړله دې حد ته ورسېدو چې لږې ورځې دي په کور کې لږې ورځې دي په کور کې دی لکه الله لسې راغی کور ته دته چې پته ولګېد چې زه مرم نو پلار ته ویل بابا ما ته پته چې زه مرم خو زه ته یو درخواست کوم انصاف ویل بابا داسې وکړه ما ام اے کړې وه که نه ویل آو ما بي اے کړې وه آو ما پي ایچ ډي کړې وه آو ما ال ایل بي کړې وه آو ما بي ایډ کړې وه بابا هغه څه دې کړي بابا داسې وکړه دا ټولې ماله راوړه دا ټولې ماله راوړه پلار ولګېد پلار خو بس زړه کې درد دي زر زر ولا ډیګریانې راوړي دا ډیګریانې سره راغستې کتل بابا چې زه کله مړ شم که نه دا ماته په کپل کې کښېني دا ماته بابا ورته ویل بچې په کپل کې به څه کوې وایي ما چې کله فرشتې تپوس کوي چې من ربک وما دینک ما به زه ورته وایم چې ما ام اے کړې ده زه به ورته وایم چې ما پي ایچ ډي کړې ده زه به ورته وایم چې ما ال ایل بي کړې ده زه به ورته وایم چې ما بي ایډ کړې دی زه به ورته دا وایم هغه ورته ویل بچې په دې خو نه خلاصېږي ښه بابا په قبر کې به نه خلاصېږم ویل نه بچې به نه خلاصېږي ویل بابا بیا داسې وکړه په دې قبر کې کېده وه کله چې د محشر میدان ولګېږي او الله تعالی دربار ته زه مخامخ شم الله به ما ته وایي چې څه دې راوړي دي نو زه به ورته راغونډې ډیګرې کېدم چې ما الله په ما پلار ام اے کړې ده په ما پلار پي ایچ ډي کړې ده په ما پلار ال ایل بي کړې ده په ما باندې پلار بي ایډ کړی دی زه به راغونډې ډیګرې چې کوم دی الله ته کېدم هغه ورته ویل بچې دا خو د الله په دربار کې نه خلاصېږي ویل بابا دا مې نه خلاصېږي ویل نه دې خلاصېږي ویل بابا کېده وی د قیامت میدان به ستا ګریوان به یو زما لاس به دي زه به الله ته پیش کوم چې زه خو نه پوهېدم تا په ما قرآن ولیدلی تا په ما دې خبره ولې نه زده کړې تا په ما باندې حدیث نه زده کړې پلار ستا ګریوان به یو زما لاس به دي ستا به د الله په دربار کې زه نیسم چې پلار زه پوهېدم نه تا زه په کوم نهي باندې اچولې په کومه لار باندې اچولې تر د څوارلسو کالو پورې د دې پلار باندې الله تعالی په دې پلار ته الله تعالی فرمایي په دې سپي باندې زما نشته مونځ نشته روژه نشته زکات نشته حج نشته تر د 14 کالو پورې به څه شته رقم دې ماشوم باندې په دې ماشوم باندې څه شته د 14 کالو پورې الله دې عصر په دې زاره او تماشا باندې چې د پلار په کوم لار باندې دا پلار په کوم لار باندې چې خدا خپل بچي چې کوم دې قرآن راوړي د الله کلام راوړي د کامیابۍ ځای راوړي قبر راوړي قبر لا محشر میدان دی د اولاد په ولاړي د ما ستا ګریوان دی کله یو بچی راته ولې خلاصېږو به څنګه مطلب دا اخرې خبره ته زما دستاربندي وه دا د مې شېرګل زما والد صاحب تاسو ښه پېژندو هغه عاجز انسان و بس جومات و هغه به دنیا که ورانېده او که ودانېده د هغه پروا نه وه د دنیا به ودانېده او که ورانېده به د هغه به پروا نه وه